پاکستان تحریک انصاف تاسو لري صدر کړی دی د ډیسټریکټ ناظم یې جوړ کړی ډېر لوی عزت یې دله درکړی تاسو ورسره بې وفایي کوئ عمران خان د ذاته پورې وایي که د هغه د نظریې په بنیاد راغلي وایي نه د نظریې په بنیاد باندې خبره ولې دونه لنډه تنګه ختمه شوه چې هغه خو لا په کال کې دوه کاله جیل هم نه تېر کړی تاسو بیا هغه نظریه هم دفن کړه بلې پارټۍ ته هم عوامي ډیلیوري اړو تاسو ولې داسې په دې باندې مجبور شوئ د عمران خان د رهایي پورې مې انتظار ولې د اقتدار دپاره د پارټۍ کې جی چې کله خدمت په اله کېږي چې کله اجلاس کې سوي که نه مرکز کې دا پارټي اقتدار کې تاسو دې ته راتللی تاسو خدمت کول غواړئ بلې هغه پارټۍ ته ولې نه تللی چې هغه دلته کې په اقتدار کې راشي څنګه څه ګڼئ چې یاره مسلم لیګ نون را روان دور کې په اقتدار کې را روان دی چا در سره څه کنټیکټ کړی الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما او دا وخت په 400 کې په اوتپانزو کې موجود یو دلته کې نن د شافهد څوک چې سابقه ډیسټریکټ ناظم دی د پاکستان تحریک انصاف نه هغه په پاکستان مسلم لیګ نون کې شمولیت کوي د دې غونډې لپاره د دې پروګرام لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر د پاکستان مسلم لیګ نون او وفاقي وزیر انجینیر امیر مقام صاحب را روان دی دننه به زو دغه مناظر به مونږ تاسو ته ښایو کوشش هم دا دی چې د مختلف خلکو سره خبرې وکړو دې جلسې ته د پروګرام ته د شمولیت ته په کم نظر سره ګوري انجینیر صاحب سره به هم خبرې کوو دلته کې چې د پارټۍ کم قیادت راځي د هغې سره به هم خبرې کوو کتونکو دا وخت مونږ راغلي یو دلته کې د ناظم صاحب په حجره کې موجود یو تاسو مونږ سره سابقه د ډیسټریکټ ناظم شافات صاحب کتلی شئ دوی د پاکستان تحریک انصاف نه مسلم لیګ نون ته روان دي دا دواړه پارټۍ نه داسې دي چې خلک وایي چې یاره د دوی چرته کې هم اتحاد په خپل منځ کې امپاسبل دی ناظم صاحب د پاکستان تحریک انصاف نه ولې پاکستان مسلم لیګ نون ته ځي په دغې وجوهاتو ورسره خبرې کوو ناظم صاحب څنګه یې جي خیر دی شکر دی ډېره مهرباني بالکل الله پاک ډېر کرم دی ناظم صاحب در سړي په ذهن کې دا سوال دی چې پاکستان تحریک انصاف تاسو له ډېر څه درکړي دي د ډیسټریکټ ناظم یې جوړ کړی ډېر لوی عزت یې دله درکړی دی تاسو ورسره بې وفایي کوئ دا خو تا ډېر ښه سوال وکړه چې ستا په ذریعه به زمونږ دا میسج زمونږ د عوامو ته د خلکو ته ورسي نو ستا ډېر زیاته مهرباني شکریه زمونږ خاندان چې دی په دې علاقه باندې دا د چا نه پټ نه زمونږ د پلار نیکه د وختونه زمونږ یو داسې فیملی بیک ګراونډ را روان دی چې مونږ هر وخت کې خپل د خدمت یو میشن چې دی هغه مونږ همیشه جاري او ساري ساتلی که مونږ سیاست کې یو که نه یو که د فیملی نه یو کس یو وخت سیاست کوي یا نه کوي خو زمونږ د علاقایي خدمت میشن چې دا هر وخت کې مونږ همیشه جاري ساتلی د مشرانو نه راواله تر اوسه پورې مونږ تحریک انصاف کې شامل شوو او په دې جذبه او په دې دغه باندې چې مونږ به د خلکو له خدمت وکړو د دې خپلې علاقې دپاره څه وکړو زما د نظامت چې کوم ټینې ور هغې کې ما پوره کوشش کړی د خپل غریب ولس چې څومره خدمت ما کولی شو د وس نه زیات ما کوشش کړی دی اوس تقریبا دا زمونږ نه 2019 کې ټینې ور ختم شو بیا د 2026 پورې اووه کاله وشو په دې اووه کاله کې د تحریک انصاف څخه چې موږ عمران خان سره راغلي وو عمران خان نن شته نه په موقع باندې او د پارټي داسې لاسونو ته تللی چې دا نن هغه پارټي نه ده کومه چې د عمران خان تحریک انصاف موږ هغه پارټۍ کې شمولیت کړو او هغې سره زموږ هغه مشن د خدمت د تلو یو سوال پکې کوم بخښنې سره تاسو د عمران خان د ذاته پورې وایي که د هغه د نظریې په بنیاد راغلي وایي نه د نظریې په بنیاد باندې خبره کوم زه دا وایم جي اوس پکې بل سوال دا کوم چې هغه نظریه ولې دونه لنډه تنګه ختمه شوه چې هغه خو لا په کال کې دوه کاله جیل هم نه تېر کړی تاسو بیا هغه نظریه هم دفن کړه بلې پارټۍ ته هم ځئ تاسو وګورئ دا تقریبا دا ټینور چې دی د 3 کاله عظیم شو او تېر بل د کوم خلکو لاس کې چې دا پارټي د کوم چې په پی ټي آی کې سټیک هولډرز دي هغوی د لاسه چې د خدمت اړو د قوم څه غم ورسره نشته د عوامو څه غم ورسره نشته تاسو وګورئ که نه زه چې زما په خولې نه اورئ نو دا به لږ بل شان دي خو تاسو ته پته نه لګي د عوامي ډیلیوري اړو پکې شته نه پبلیک سروس ډیلیوري پکې شته نه د امن صورتحال وګورئ د عوامي چې کوم د بنیادي ضرورت یا بنیادي کوم شیزونه چې هغه حکومت ذمهواري وي د عوامو هغه تاسو ګورئ 1% هم نشته ناظم صاحب ډېر خلک په پاکستان تحریک انصاف کې د اوسني سیټ اپ نه د اوسني قیادت نه خفه دي خو انتظار یې دا دی چې که چېرته کې عمران خان راوځي نو بیا به حالات ټیک شي هغې هغه خپلې لارې لا نه جدا کوي تاسو ولې داسې په دې باندې مجبور شوئ د عمران خان د رهایي پورې انتظار ولې نه کوو د مونږ خو دا ما ته ته وایي چې شپږ اووه کاله مونږ سایلنټ پاتې شو کوم قیادت چې دی د وخت کې د پی ټي آی هغه
زه هغې پسې ویل نه غواړم خو بس صرف په دې دوه ټکو کې وایم چې پبلک ډیلیوري د هغوی بالکل نشته د عوامو خدمت بالکل نشته او نه پکې د دغې باره کې آینده له عمل د دوی دغې باره کې ښکاري ما خو تا ته وویل چې مونږ فیملي داسې فیملي ده چې موږ پلار په نیکه را روان یو د عوامو د خدمت جذبه لرو نو دا اووه کاله مو همداسې ضایع کړل باقي وخت نه ضایع کول غواړو چې د خلکو څخه خدمت وکړو دې لپاره. ناظم صاحب یو سوال دا دی چونکې په KPK کې د پاکستان مسلم لیگ نون هغه شانته کې اثر رسوخ نشته هغه شان ایگزسټنس نشته وجود نشته په ځای د دې چې تاسو دې ته راتلې تاسو خدمت کول غواړئ بلې هغه پارټۍ ته ولې نه تللی چې هغه دلته کې په اقتدار کې راشي څنګه څه ګڼئ چې یاره مسلم لیگ نون را روان دور کې په اقتدار کې را روان دی چا در سره څه کنټیکټ کړی که څنګه زه د اقتدار دپاره د پارټۍ کې جی چې کله خدمت په اله کېږي چې کله اجلاس کې څه وي که نه مرکز کې دا پارټۍ اقتدار کې شته که نه راغلی دی نه د نورو مشرانو په ذریعه امیر مقام صاحب چې دی هغه زما لکه د مشر ورور دی د هغه په ذریعه داسې نور مشران دي چې د هغوی په ذریعه دلته د خلکو خدمت کولی شم دلته خو خلک په حکومت کې دي صوبایي حکومت یې دی او 1% ډیلیورنس یې نشته د پبلک باره کې نو مجبوره شو په دې باندې چې د دوی نه خپل لارې جدا کړي چې د عوامو څخه خدمت وکړو دغه پلیټفارم نه. قدرمنو د ناظم صاحب دغه بنیادي یو څو خبرې مونږ ستاسو مخې ته راوړې چې دوی د پاکستان مسلم لیگ نون ته ولې ځي خوشحاله اوسئ.